السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو یو پوسټ مو مخې لراغی او په ټیک ټاک باندې مختلف سوشل میډیا باندې دا ډیر ټرند هم کوي چې په 11 اکتوبر کې پښتون قومي عدالت به لګیږي، جرګه به وي چې په هغې کې به شانګله پېښور، کیله عبدالله، کویټه، شمالي وزیرستان، کیله سیف الله، درازنده، درادم خیل، وانه، رزمک، جانی خیل، بنو، ژوب، لکي مروت، چمن، وزیرستان، باجوړ او مختلف موږ د ټول پښتانه چې څومره هم قومونه دي ټول پاکستان کې د هغو هم بیټک په لګیږي او په هغې کې به عامې فیصلې کیږي د خپل پښتون قوم دپاره چې کوم موږ پښتنو سره شروع ورځې نه تر اوسه پورې کوم ظلم، زیاتی او جبر شروع ده او د دې ختمول تر اوسه پورې ونه شول او مسلسل موږ پښتانه په دې کې ټارګېټ کیږي. مونږ وایو چې مونږ څومره قومي جرګې دي، هر ضلع کې هر قوم خپله جرګه ده، نو په کار ده چې دې کې هم ټول پښتانه هره جرګه هر یو مشران دې کې شرکت هم وکړي، ټول پښتانه او د قوم دپاره یو مضبوط یو داسې پلیټ فارم جوړ کړي په هغې کې په هغه ورځ باندې د ټولو علاقو چې څومره نامونه دي، څومره قومونه دي پښتانه، هغه ټول په یو ځای کینی او یو قومي جرګه د ټول پښتنو جوړه کړي او په هغې کې د قوم دپاره پښتنو دپاره عامې فیصلې وکړي. واحد حل صرف دا جرګه دی. کنی تر اوسه پورې چې څومره موږ قومو جرګې دي هر کومې یوې ضلع کې دي هغه ناکامه دي، کمزوري دي، یوازې دي او کله چې دا مشترکه ټولو قومو یوه جرګه وشي او هغې چې یوه جرګه جوړه شي نو په هغه به مونږ ډیر مضبوط شو او مونږ چې کوم مونږ سره چوک زیاتی کوي یا ظلم کوي نو مونږ سره هیڅوک داسې قدم مخته دپاره نسي اخیستلی چې تر څو پورې دا ټول قومونه دا یوه جرګه وشي. امید ساتو چې دا قومي جرګه 11 اکتوبر ته وشي او د پښتون قوم دپاره عامې فیصلې وکړي. دا ټایم چې کوم دی سیاست نه بالاتر راوځي، سیاست ټایم نه دی. پښتون قوم باندې چې کوم سخته ده، هر چې کومې پارټۍ نه کوم یو ګونده یا هر چیز نه تعلق ته دا یو سیټ ته ډول پکار دي او د قوم دپاره پښتنو دپاره یو عامې فیصلې کولو ټایم ده، ځکه چې نن کوم لهر روان دی په پښتنو باندې ډیر سخت را روان دی. که چیرې مونږ پښتانه په دې باندې یو موټی نشول، یو اواز نشو او یو داسې عامې فیصلې ونه کړې نو تر دغسې به مونږ یو قام یوې ضلع کې دغسې ډیر په تباهي طرف ته روان یو. خواست کوو ټولو مشرانو ته، ټولو ضلعو ته، ټولو پښتنو ته، ټولو قومو ته چې دا جرګه کامیابه کوي او راشئ او بھرپور په دې کې شرکت وکړئ او ډار نه، خوف نه باره راوځئ او قوم دپاره یو داسې دلیرانه قدم واخلئ چې په هغې چې د تاسو بزدلي نه وي، ځکه چې تاسو کومه فیصله وکړو قوم به په دې باندې تاسو سره متفق وي او ټول دا د پښتنو قومي جرګه به وي چې کومه فیصله وي هر پښتون به د دو اواز جوړیږي او د دو سره به ولاړي، شانه به شانه به ولاړ وي. خو قوم دپاره سخت فیصلې کول پکار دي او سخت قدم واخیستل پکار دي او د کوم سخت را روانه ده د سخت نه دا قوم باسل پکار دي او قوم ته ولار صفا کول پکار دي چې قوم سره تر اوسه څه وشول او څه کېږي لګیا دي او راضي به نو دا ټایم د یو کولو ده. یو وونه یو پښتانه یو موټی شو، یو قوت شو نو موږ سره هیڅوک هم زیاتی ظلم نشي کوای په یو صورت باندې چې تر چوره پورې تاسو مونږ یو شوي نه یو. سیاست نه بالاتر راوځئ او خپل قوم دپاره پښتنو دپاره او قومي جرګې چې کوم قومي مشران دي هر یوې ضلع چې پښتنو کومو قومو مشران دي او د قومو دپاره یو داسې قدم واخلي چې تاریخ چې یاد لیکل شي او د قوم چې کوم سخته ده د سختې نه دا قوم وباسي. مننه جو شکریه. امید ساتو چې په دې کې به مونږ ټول پښتانه قام چې څومره دي څومره هرې کومې یوې ضلع نه تعلق ساتي، کومې صوبې نه تعلق ساتي، دې کې به بھرپور شرکت هم کوي او قوم دپاره به یوه صحیح لار باسي او قوم به دې مصیبت او کوم جبر زیاتی شروع ده
دینه بیا باسي. مننه جی، شکریہ.